بسم الله الرحمن الرحیم. خو کتونکو د وخت کې زه ولاړ یم هغه ځای کې چې کله کوم ځای کې یو اندوهناکه واقعه بیګا د شپې شوې ده. د شپې تقریبا 3 بجې دغه ویل کېږي چې دلته د شارټ سرکټ د بجلی د شارټ سرکټ په وجه باندې دې کمره کې اور ولګېده. دا کور دی د کفایت الله دی وخت کې مسقط کې دی. هغه د خپل د مزدورۍ په غرض سره بهر تللی دی. د هغه 2 بچي چې یو ذوالکفل تقریبا 8 کاله او یو محمد سهل چې تقریبا 6 کاله د هغوی عمرونه خپل مور سره همدې کمره کې موجود وو چې د شپې تقریبا 3 بجې د بجلی د شارټ سرکټ په وجه باندې دې کمره کې اور ولګېده او د دغه په نتیجه کې دغه دواړه تنکي ماشومان اوس وځېدل او هغوی په حق باندې ورسېدل. د هغوی مور چې کومه ده نو هغه هم ډېره زیاته سخته سوځېدلې د هغه دې وخت کې په هسپتال کې پرته ده. ډېر یو عجیبه شان صورتحال دی. د ماشومانو جنازه دې وخت کې شوې ده او چې کومه زنانه ده کومه مور یې ده نو هغه په هسپتال کې ده. د ماشومانو چې کوم پلار دی نو هغه هم دې وخت کې بهر دی، د ملک نه بهر دی، هغه مسقط کې دی او دغه ویل کېږي چې هغه به کیدای شي سبا راورسي. ډېر داسې یو صورتحال دی چې عام کس ته هغه بلکل تصور نشي کولی. ما ته یې بلکل تصور په دې وجه نشو کولی چې دغه حالات په موږ باندې نه راغلی، دا په دې کور باندې راغلی دي. د دې کور چې کوم خلک دي، د دې کور چې کوم بندګان دي، نه هغوی ته د دې د سختۍ د دې تکلیف پته لګي چې دا نن په کوم تکلیف کې دوی مبتلا دي، کوم امتحان دوی باندې راغلی دی. واقع ده ژوند چې دی نو هغه د مرګ امانت دی. هر کس په زو خو چې په داسې طریقه باندې په داسې حالاتو کې مرګ راشي نو هغه ډېر زیات د خفګان وي. مونږ سره دې وخت کې حاجي صاحب فدا صاحب دلته موجود دی او هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو. دلته لږ راشئ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دا راته ووایئ جی دا کور والا ستاسو څو د ماشومان ستاسو څو جی؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم واما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو زه ریاض الحق به ستاسو شکریا مننه ادا کوم په دې ادا کوم چې دا سپېڅلی اواز تاسو د میډیا ته ورسوئ. دا خلک چې دي نو دا زما یو خوا مې ورېرونه دي او بل خوا مې خورینه دي. ورېرونه مې داسې دي چې موږ یو خاندان یو په دې مومان ډیری کې اوسېږو. د هلکانو طرفه دا مې ورېرونه دي او دا زنانه چې کومه ده نو دا هم زموږ یو خورکۍ واده شوې نو د هغې لور وه نو دا زموږ خوارزه ده. نو په دغه اولان د اندوښناکه واقعه چې زه کوم تاسو اوس وکته او یا موږ لیدلې ده ساره یقین وکړئ دلته کې هر یو سترګه نم وه. کوم داسې کس نه و چې د هغه سترګو پې اوښکې نه وي او ژړا نه وه. خو بهر کې دا د ژوند سره تړلې خبرې دي. دا به کېږي خو دا ستاسو مننه کوو چې دا خبرې ټولې دنیا ته واضحه شي. یو خو د وابرې د لاسه چې ګورو درز بجلی راله او بجلی لاړه دې سره د سټیپلیزر خطره شته، دې سره د بجلی د تار خطره شته، دې سره د کټوټ خطره شته، د پیوس خطره وي. نو موږ یو وابرې ورته هم دا خواست کوو چې د خپل الټیج برابر کړي او د خپل بجلی پټیم بوزي پټیم راولي. نو انشاءالله چې داسې نقصانات به ډېر کم کېږي. ریاض الحق بهی دا خو یو ډېره د خفګان او ډېره د غم خبره ده. د دې وړو والد صاحب چې کوم دی نو هغه مسقط ته مزدورۍ دپاره تللی، دوی د مستقبل دپاره کوشش او هلې ځلې به کوي. خو بهر کې چې هغه خبر شوی دی د هغه په زړه بسې تېرېږي. والده صاحب چې ده الله دې وله جون ورکړي خو هغه غریب هم ډاکټران وایي چې 90% چې ده نو زخمي ده، 90% زخمي ده. هغې دپاره بس موږ دا دعا کوو چې الله پاک دې وله روغ صحت او روغ جون ورکړي او الله پاک دې د غم او درد په دې ثابت علاقه باندې آسان کړي او د ثابتو ملګرو له الله پاک ثابت قدمي ورکړي په دې کور باندې چې دا کم غم راغلی دی. نو موږ خو برابر د دې کور یې د دې کور خو دا معاشره چې ده نو دا خلک هم د کور سره تړلي خلک دي دا ټول کلي. دا راته ووایه چې دا واقع څنګه شوې وه؟ دا تاسو ته څنګه لکه خبر راغی او دا وخت څه وخت و او دا واقع څنګه وشوه؟ دا واقع خو چې داسې تقریبا په 15 منټه یا 6 منټه د پاسه په 3 بجې وشوه او 20 منټه په 3 بجې باندې ثابت کلي کې اوازونه وشو، ورونه ووهلې شو. مونږ چې رالو د حالات مو کتل نو حالات ډېر ماشومان چې وو واړو یو د 6 کالو یو د 8 کالو نو هغه وخت کې غریبانان ډېر قطرې زخمیان او مور هم زخمی و. خو بهر کې مور به هغه وخت کې د بچو تپوس کوه. نو واقعي چې مور وي
مونږ هغې ته په دې باندې سلامي پیش کوو چې په دغه وخت کې په خپله 90% زخمي ده او بیا هم د بچو تپوس کوي. نو دې نه ثابته شوه چې مور واقعي چې مور ده او زما ټولې معاشرت هم دا سوچ او دا اپیل دی چې بھئی تاسو هم د خپلو میاندو د خپلو مشرانو ډېر عزت او تکریم او تعظیم وکړئ. دا راته ووایي چې دا واقعه چې شوې ده حادثه چې وشوه نو دلته څوک راغلي دي سرکاري خلک راغلل آیا دلته د دې ځای چا څه تپوس مپوس کړی دی یا زموږ ایم پی ای ایم این ای صاحب څوک راغلي دي؟ یاره ریاض الحق بھئی دلته کې خو نه ایم پی ای راغلی دی نه ایم این ای راغلی دی، هغه خو غټ خلک دي بهر کې داسې به ووایي چې زه نه ای سی راغلی دی نه ډي سی راغلی نه داسې سرکاري هغه پټواري قدر هم نه دی راغلی چې هغوی راغلي چې هغوی ویلي چې ګینېره مونږ دا سانحه ده او دا عظیمه سانحه ده چې د دې مونږ جانچ پړتال وکړو دې باره کې که څه همدردي کېږي چې هغه مونږ حکومتي چارواکي هېڅ مونږ سره رابطه نه ده کړې. صحیح ده. څه تاسو مطالبه څه غوښتنه لرئ ځکه چې دا یو جاني نقصان خو بالکل نه برابرېږي، جاني نقصان خو چېرته هم په یو طریقه باندې نه برابرېږي، خو چې دا کم مالي نقصان شوی دی د دې په حواله باندې تاسو څه غوښتنه کوئ؟ د دې په حواله خو به چې زده ویم چې د ایم ایم ای په دور کې داسې یو پیکج جوړ شوی چې کله به د حادثاتي طور څه واقعه وشوه نو د هغې به ازاله کېده، ازاله به دا کې د پټواري ته به یا ګرداور به راغی او د هغې به موقع جانچ پړتال وکړو او د هغې چې بیا وروستو څه لوازمات و هغه به یې وکړل. نو اوس هم موږ دا وایو چې اوس خو مطلب دا دی د سرونو مداوه خو نه کېږي، خو بهر کې زموږ اعلی چارواکو ته دا خواست دی چې دوی سره د دې څونه نقصان وشو، مالی خو ډېر زیات شوی، بدني هم ډېر زیات شوی دی، مالی هم شوی دی، نو دوی سره د حکومت هغه کم خصوصي کومې پیکیج دي هغه د دوی سره بحال کړي، هغه د دوی ته الاوډ کړي. زمونږ دغه د حکومت نه مطالبه ده چې کم پیکیج دی یا دوی کم دیت وي چې کم سړي قتل یا قاتل معلوم نشي هغه چې څوک دی حکومت وقت دی. نو دا هم یو حادثه ده، حکومت وقت زمونږ د اپیل دی چې هغوی دې خلکو ته دیت هم ورکړي او د دې ازاله دې هم وکړي. جی بالکل کتونکو څنګه چې اجي صاحب خبره وکړله چې د حکومت وخت اوس دا فرض جوړیږي د حکومتي چارواکو دا فرض جوړیږي چې نه یوازې د دوی د تپوس وکړي بلکې دلته چې څومره نقصان شوی دی د هغې ازاله دې هم وشي. جاني نقصان خو هغه ډېر زیات دی، دغه دوه ماشومانو د کفایت الله نور ماشومان نشته، د کور والا چې کمدن و هغه هم زخمي ده او دغه دوه ماشومان چې دی نو هغه په حق باندې ورسېدل، یو ډېر زیات لوی تکلیف دی، یو ډېر زیات لوی غم دی چې په دې کورنۍ باندې او په دې کور باندې راغلی دی. مونږ هم دغه سوال کوو چې خدای پاکه د دې کور دغه غم چې دی نو هغه اسان کړي او حکومت وخت هم دغه ویو چې تاسو د دې خلکو چې دی نو هغه مور او پلار یې نو په کار دا ده چې تاسو راشئ او د دې خلکو په سر باندې لاس کېږدئ او د دوی د نقصان ازاله وکړئ.